तेरे गए दा अल्लाह ना आइए किया अल्लाह बानी रिजान उस पारी ईमानदार यकीन का उनकी पा अल्लाह बांधे नन द दुनिया څه حال له او بیا کول څه غواړي ډیره ضروری خبره ده دا پته نه لګي چې زه بیا تاسو سره دا خبره وکم خطرناکه خبره ده خو مې دا الله مخکې بیا ماته زنجیره چولې کیږي زه به نیوې کېږم چې تا پاکه نه ویلې بل څوک یې د ویلو هم نشته دې کلي کې نه یم تاسو ته مخکې ویلي زه خبره کوم د ټولو دنیا کوم هسې په ځان یو سړی مه را چې دا جز زه تورکی کړم په ټول پاکستان کې ویونکي نشته وایي که نه غلي غلي وایي چپ چپې وایي په بډاګۍ نشي ویلی د ضیاءالحق مرحوم د شهادت نه پس حالت د پاکستان داسې دی نو خبره څوک نشي ویلی د چا انا به پاسې ښه کوه ښه ښځي بد مه کوه بد دی ګناه دی پکې اجو جنتونه دي خوشحالۍ دي دا وایه خیر دی نه نشي بله خبره به نه پکې ډېره ضروري خبره ده زه په د الله په مخ کې ځان پاک ګڼم چې ما ویلې وه تاسو پوهېږئ ستاسو کار کېږي بیا نن په ټوله دنیا باندې د یهودو لاس دی په ټوله دنیا په ټوله اسلام والا یې پرېږده په پیرنګیانو لاس د هغو دی د امریکې حکومت د بوش یادېږي د بوش نه دی مشیران وزیران یې او کارداران منصوبه سازان یې دا یهود دي عالمی بینک یادوي عالمی بینک نه دی یهودي بینک دی د یهودو دی د هغې سرپرستان یهودیان دي درې تن دي پکې ته هغوی به وایي دا شی ورکړئ دا ورکړئ دا مه ورکړئ دا ترې واخلئ دا چې ورکوئ دا په دې طریقه باندې دا کارونه به پکې لیکلي به ترې اخلئ د دې لیکلي ورکوئ ملل متحد ملګري ملتونو چې ورته وایي دا نن د یهودو په موټي کې دي د هغې واکداران کارداران دوه درې تنه یهودیان دي خو په مذهب باندې نه پېژني چې فلانکې یهودي فلانکې دا سره دا نوم نه لیکي منصوبه بندي د هغو ده او هغه منصوبه بندۍ باندې هغه کار چلېږي مخته نو څه شی پاتې شو ملګري ملتونه د هغو لاس کې دي عالمي بینک چې دی هغه یهودي بینک دی عالمي نه دی هغه د هغو په لاس کې دی تقریبا 250 حکومتونه هغه وایي اوس زموږ په لاس کې دي یهود وایي 250 حکومتونه زموږ اوس په لاس کې دي د مسح کتاب د یهودو دی یهودي پروتوکولز په آرام کېنئ په قلاره او چا باندې الله ذمواري غورځولي 3 پیرې د پېښور ته دې دپاره تلم 3 پیرې که توخانو ګرځېدم کتاب به مې پیدا کړو 2-3 نور دي خو هغه مې نه پیدا کړي دا لیکلی یهودي دي ترجمه بیا یو انګریز کړله په اردو باندې یو انګریز ترجمه کړله دی کتاب په 104 مخ باندې لیکي اوس دې وخت کې د دنیا پریس عموماً ہمارے قبضے میں ہے اخبار رسائل چې سوزي بید دینی او د اسلامي خلکو داغونه دا پریس ټول زموږ لاس کې چې موږ داسې ملي قانون نشي لیکلی چې موږ داسې لیکل داسې به لیکي پریس عموماً ہمارے قبضے میں ہے د دې کتاب 154 مخ ته ده الله دا شانته دام لیکي وی سیاسي ازادي د هر څوک آزاد دی مونږ ته هم دا خبره دوتېږي هر سړی آزاد دی د بل پې د پابندۍ حق نشته که جینۍ لغړه ګرځي آزاده ده که نه نو که هلک بربنډ ګرځي نو آزاد دی که نه
که په سړک باندې یو بل سره جوړښت کړي نو آزاد دي. خبر بنه دوبۍ اسلامي مملکت یادېږي، اماراتو کې دوبۍ اسلامي مملکت یادېږي. دا آزاد بین الاقوامی علاقه ده، ټولې دنیا بې پاسپورټ ته تللی شي هر وخت چې دی، صرف ټکټ باخلي او دغه به درکوي، لیکلي به درکوي هر وخت چې دی. حال یې داسې دی ورونو، په دریاب باندې تیر دې سپونو ته شي، مخکې دې سپونو ته شي، هغه سر ټول خاري اواز به اورېدی کېږي، ټول خاري چې مخې ته لاره داده شي. دې د سیلګرۍ ملک ته چې خلک ځي، چې کوم یقیني سیلګرۍ له ځي، نو دریاب باندې تیر هوټلې جوړې کړلي. دې هوټلو ته چې دننه شي نوم ولیکي، کمره ځای درکړي، نو ترې وړاندې کمره کې به زوړ کړي وباسي. سړی او که سړی لغړ بدن ننوځي، لغړ نو دننه په هوټل کې لغړ دي. بیا خوښه د هغه سړي ده چې څو جینکۍ نورې په کار دي، خوښه د هغه جینۍ ده چې څو لونډانې نور په کار دي. دا به ولیکي هر وخت له ماله داسې هلک داسې هلک، دی به ولیکي ماله داسې جینۍ داسې جینۍ راوړه. دا به راځي لغړ به په هوټل کې دننه، نو چې ښار ته وځي خپلې کمرې لاړ شي، به زوړ کې اچي. دا اسلامي ملک یادېږي، د بو اسلامي ملک دی، عربو ملک دی، دنیا روانه ده. سړک باندې جنکۍ سنبال کړي ګرځي، جوړې کړي، سړک په غاړه روانې دي. موټرو کې ځي چې چا کومه جینۍ خوښ شستان کې موټر ودرې، موټر کې سره کېني ګوري، سبا یې راولي که بله دي، پیسې دي. داسې حالت دی د دنیا د اسلامي مملکتونو چې یادېږي، دا داسې حالت دی. یاره نو که تاسو هم په دې منځونو خلاصېږو، نو قسم دی که پې خلاصېږئ، په دې منځونو نه خلاصېږئ. اسلام د دې منځ نوم نه دی. دمام کې د سعودي علاقه ده، ایرپورټ دی، دلته امیر راغلی و، د ډیرو امیرو جماعت سره راغلی و، ما سره خبرې کولو شروع شوې. دا خو زما ستا خبره یوه ده، ما وایه وی په بندر باندې کوز شوم، د جاز نه کوز شوم، جاز کې جنکۍ وې. د اډې نه چې بار شو نو پیرنګی راغی، جنۍ ونیوه په غېږ کې، چغې وباسي، چیچي او نور څه چغې وباسي. زه مخکې شوم، په پیرنګي مې ګزار وکړو، جنۍ مې ترې خلاصه کړه، یو دم پولیس راورسېد، سعودیه پولیس راورسېد. وی څه دې وکړه؟ غرق شي، څه وایم دې جوړه کړه؟ ما جوړه کړه، دا دو جوړه کړه. دی ترې لرې کړ، هغه ترې وباسه، زما د مخ خبره ده. جنۍ وروسته پاتې شي، بیا به انګرېز بیا لیدل. دا په سعودیه کې دا حالت دی. که دا اوسانې مې درته بیان کړه، دا خو وړ وایم. جده کې د کرای بلډینګ دی، ګڼ شی دي که نه، خو یو بلډینګ ته الله الله، دا مدینې منورې سره نږدې دی، مکې سره نږدې. عربی راغی په موټر کې، لاندې کې مارکیټ هم دی. عربی راغی چې ویې کتل، یو جینۍ خوښه شوه. ایرانیان راغلي وو، هغه هوټل کې دی، هغه کې دی، ځای کې کرای دی، حملې کړې پې هغې کې ونیوه، خو چته یې کړ، وړي موټر ته یې اچي، اچلې وړي وباسي. ډریوران خو عموماً پښتانه دي، پښتانه د ډریورانو نیکانو سره راغلي سودا ده. یو پښتون لاړ جو شړق شو، عربي وهغه دی نه ورده، جینۍ ته خلاصه کړه. الله، وی ډریوران راغون شو ټول، ویې سره څه ناروا دې وکړو؟ ستا بل دارو شته چې بجلو وجلو نه، دغه عربي به راځي وجلي به دي، ایا به دې حکومت ته حواله کوي چې ډېر ښه د سره وکړي، نور څه نه وي، نو د دې نه به دې وباسي، خروج به یې ته ولګوي، څه به دې باسي. هر څه چې کېږي ما د الله دپاره کوي کېږي. وږم دی، زه د پاکستان نه یم، د سعودیه خبره درته کوم. تاسو وایئ پاکستان کې اړم دی، پاکستان خو پرېږده، خو د هر څه نه خلاص دی. وی لږ ساعت تېر نه و چې کتل، حقه عربی راغی موټر کې،
زه خو ډریورانو په طرف کړم تپوس یې وکړو هغوی پته نشي ګرځې معلوم کړم راله هغی کې ونیو وی ما سره به ځې زما سره به نوکري ته د بل چا د نوکرۍ قابل نه غیرتي پښتوني نر پښتوني نو ته ما سره ته ماله پکاري زه خو په یاره کې ما په هغې کې ونیوم په زو مې سړی پردی نوکر یم زه ویلو کې چا نوکر پلان کې ټلیفون نمبر دی ای بس ته لاشه خپل کور ته وروستو راپسې راغی عربي ته یې وویل هغه بل عربي ته دا لوی افسر و چېرته دا نوکر ما ته پیدا د دغه تنخواه باندې دا لګولم هغه ویل صحیح ده وی زه هغه کره لاړم وی چې خفه نه شي تا ته هېڅ نه یم غیرتي مسلمان یو ته بیا موندي یو ته لري زما دلته به چې کله چېرته تلم ما سره موټر کې دي موټر به لره چلېد نور د باندې هېڅ کار نشته الله الله بیا لاړ اقا جنې سره موټر کې نو راغسته کوته نو کور کې خو زما دغسې کار نه بیا کنه او سره اشنا شوه بیا به راتله ایرانۍ جنې وه او چې خپل کار مار به وکړو بیا به تلم دا ته د مخکني سعودیه خبره کوم د اوسني درته نه کوم اوسني خو پاکستان نوم لاندې کېږي تقریبا داسې حد ته رسول دی اوس دا حال دی کوشش د دنیا د دې دی چې مسلمان په مسلمانۍ پاتې نشي دیو جنا کوشش د ټول دنیا د دې دی سیاست اور اخلاق میں کوئی قدر مشترک نہیں اذا سیاسیان دي کنه مطلب دا چې دوی کې سړیتوب حد نشي سړیتوب حد نشته دا يهود وي او دغه سبق دی ټول دنیا ته رسول الله دا څنګه د دې کتاب یو سل 14 باندې لیکل چې ترجمه شوی ده وی خلق با پس طریقہ خوفناک منصوبہ پروٹوکول نمبر 2 خوفناک منصوبہ لسم باب لوگوں کو مذہب سے بیگانہ اور بدزن کیا جائے دین نے بدگمانہ کرے آزاد خیال ہوتے اس تصور آزاد خیال ہے آزاد سڑی سیدھا سادہ مسلمان نے آزاد مسلمان خپل موز گئی نور سے کوئی نور کو آزاد مسلمان دے کنا پار طرف کی آزاد دے خلقوں کی داشت شروع کر دن دا ذکر کی مختلف مذاہب کی مقتدر اور معتبر شخصیات کو آپس میں لڑایا جائے دا دین نوم چې څوک اخلي دا خلک یو بسرو جنګوي دا مقلد دی او دا غیر مقلد دی او دا بریلی دی او دا پلان کې نو مذهبي مسله باندې صرف مسله قدر چې مسله قدر وي نه دا یو بل سره د مخالف کې یو بل سره پردو لور شي په پاکستان کې ډېر کاله مخکې خبره چې د ډېر اسماعیل خان جیل کې یو پروفیسور د محکمه مسمیات قتل کړو الله نو هغه ورور دوړ ځان ورکړ حکومت ته چې ربار متوګ وږي نو هغه راته خبره کوله خبره شروع چې ما بیا درسم شروع کړو هغه خسړه یسه به زمونږ دی کې دی خان کې حالت داسې دي هر جمعه کې لوړی پرتی دي ناغو دیوبندی بریلی تا جدا ډلې وي نو که دیوبندی سره د بریلیانو جمعه ته راغو چې پوښو نو هغه بیا باندې کوي په لور باندې او که بریلی دا غو جمعه ته راغ ناغو سره بیا خپل کوي چې په مرګ وسور شنو وایي دا ډیر اسماعیل خان امریکا کې دی پاکستان کې دا دلته شروع ده دلته اوس دا شي شروع ده ډیرو کال نو شروع توسنه خبره ده وې دا کو دا د يهودو خو دو یو بل سره جنگ او زبات اخلاصم زب خپل کار کوم دوه جنگي په یو بل باندې کې کتابونه لیکي کې تقریرونه کوي کې وازونه کوي کې نصیحتونه کوي زما په کې څه نه یو بل بشو کوي په یو بل اړم کوي الله نو بل خبره ده غټه دریم نمبر کې جن مذاہب یا فرقوں کے درمیان پہلے سے چپترس چلی آ رہی ہو اس کو تیز کر دیا جائے اختلافوں نے خط تیز کرے بیاداب کی تو ممکن ہو تو نمایاں اور معتبر افراد کو ایسے طور پر قتل کر دیا جائے کہ مخالف فریق اس ذمہ داری سے بچ نہ سکے وجہ نہیں کہ وہ بولے تو نہیں کہنا
غټ سره د معتبر عالم دی، پیر دی، سیاستدان، لیډر دی، هغه وجنه د يهودو خونه ده. کیږي پاکستان کې ځان کی مفتی نظام الدین قاتل وسوب نه معلوم شي، د یوسف لودیانوی قاتل وسوم لاندې معلوم شي، دا د تیرو یو کو دوه جلد قاتل نه معلوم، د سره سرحد کې مشي شي قاتلان نه معلوم. علیمان ولي ځکه علیمان خو خبرو دي کنه چې ځینو هغه ولای اچ وی نو هغه آزاد روان دي ما باندې شي، زما ریړې ده په سړک رواني ما مې ریړې ده ما بون شي نو مرګ د کړی ځکه هغه ځان خلاص کنه بل ذمہواری خلاص نو بل سره راوځي. دا د يهودو خونه ده، طریقه هم ده او دا هم وی ده چې مذهبي کتابونه په بای اخلي چې په لس خرڅيږي تاسو په 100 روپۍ واخلئ، دا څه شوی ده انګريزانو کړی و، دا خو انګريزانو ته په هندستان کې په لکونو کې قرآن شریفونه واغسته په بای باندې چې په 10 روپۍ به خرڅېدو، په سلسله په 200 واغسته ایو ټول دریافت وکړ. یعنی په دې موږ قرآنونه ختم کړو. څوک خيار هغه ته یې څه خطا شو ویولي وی دا د مسلمان بچو ته یاد دی، بچو ته کته ختم کینو بچو ته خو یاد دی واړو واړو بچی د مدرسې سره هغه نه قرآن واورو چاته ټول یاد دی چاته لګي د قرآن ته لا سونه مرولو واسي په کوو په ولا کوي. موږ چې قرآن به ختم کو دا چې لری شو لیک لری شو نو ځان نه به پسې نور ته ولیکو څو به کېدل نو په دې طریقه باندې به خبره ده خیر شي. الله دا ولي کوي دغه چل يهودو کړو. تورات شریف کې دوا آیاتونه د قرآن دي د الله دي، یو پکې من کې دوه باندې درې څلور آیاتونه د الله دي، یو په من کې بل باندې دا د کلمه دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنانه کې ودا خبره يحرفون الكلمه عن مواضع الله غرض دا چې مو قرآن کې پیدا سیدن الله خداغونو نشو شکر دی دا کار د چانه کی وی غل د بارا ابیتی د کور په پاکستان کې د پاکستانیانو د لاسه قرآن کې د تحریف شوی دی شي کی اخبارونه مویلی پروس کار ډیر لوی غوغا ورته کې ایتونه نور دنه کړی د سکول کتابونو کې دنه کړیو چې مخه ته لاړل الکان پاسې دا قرآن نه دی امنګ نمونو ګوربور جو شو ټول سکولونه بند شو خبره باندې پیګای چا دنه کړی سکول ته حکومت دنه کړ سرکاري سکول ته زما کتاب نه دی هغه کتاب دی چې دوی په لګوري NDPF دا پیل کړی WFP دا ولور کی سرکاري مور په لګیدلی نو په دې پاس کول باندې سړی مقرر دي هغه یو ګوري هغه پاس کې دا صحیح دی په دې پاس کول باندې په کروڑونو روپۍ یو تن واخلي هغه نو په کې ارڅ چې لیکل دي موږ سره څه کار او سکول کې مسلمانانو دا قرآن نه دی دا موږ نه مونږ سکولونه بند شو هفته کې دوه هفته کې میاشت ورتالونو سکولونه بند حکومت ناچاره شو مجبور شو چې دا څو شو کول می څو دا و شو څو نو اولګي دا ودا موږ واپس کړو کتابونه موږ واپس کړو ځول نصاب ویلې کتابونه واپس کړو اوس به خبره کال کېږي لا زیات پنجاب کې حق بدل کړي نصاب دی هغه نه دي داغه په دې نو د فکرې دي هغه پنجاب کې نه کړی کار دي سرحد حد سند بلوچستان ته لاندې راغلي دای کړي هغه شی شروع کړی قرآن آیاتونو کې تحریف دلته مال راوړیو چې سورۃ یاسین چاپ کړل دا افغانستان ته موږ رسو یو لوی بندر مال چې مسلمان راوړي دا څه ما هغه په کافر کوي کنه اسی هم دي خو نو په کافر کوي خپل اعلی چاپ کړی دی اپ مین کې آیات پسې دویم پسې دریم پسې نو ټټی کیږي تاسو څنګه خبر نه یو چې جوارو شو ډېر ښه جوارو نشو زغر شو جوارو نشو دې ته فکر نه شي اسلام ختم شو پاکستان کې ختم شو روز پر ورځ ختميږي دی جمعه کې بیا موږ زمونږ کله حالت را روان دي دا تاسو د يهودو کتاب خبره کوم چې دا غولي کړي دا شانته نور اپنی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ اور ہتھیار استعمال کرنا جائز ہے خپل مقصد حاصل ہر قسم ناروا کول شي څومره پوری زن رشوت شراب
اور فحاشی خزه لے گئے جنکۍ لے گئے لکشه اوس جو لاړ شئ دی دا کوټ نه به پورته شئ او بیا ګورئ جنکو ته چې دا کیمپونو ته رواني وایي دا څه چشنه والي راغلي دي څه مسلمانان چې قید دي کم ځای دی کیوبا کې د کیوبا راغلي دي وی جره د کیوبا دي ما کته یا خدا زما په مخ کې او زما په ملک کې کیوبا کافر ګرځي اجنه سره په طرف کې دا ګرځي کیمپونو باندې البته مسلمانانو ته کونډي لګول دي په پنجره کې باندې کړي چې د سیدینو غنه وسپنه پکې نه وځي کله د سکیګن وسپنه پکې نه وځي کمه ته دي وسپنه نه وځي کروسو ته دي وسپنه پکې نه وځي دنیا ته خبر د اخبارونو ته راځي او هغه راغلي پاکستان ته بیا صوبه سرحد ته د پښتنو پاکي علاقې ته راغلي دي کې ګرځي دا غیرت په چا کې نشي جوړ دلته ګرځي دا را پسې مرا پرې دی نور کراځي خدا را پسې مرا پرې دا غیرت نشي خدا رشوت شراب بیباکی چې کوم ځای کې سکار دا کوي نو کې کني شي کوله نو بیا څه چل کوي جهان یې کام نه دي تو قتل په دې کار نه کې نو وځي نو تاسو په پاکستان کې دا شی شروع دي زنا فحاشی بیباکی دا خو پرې ده الله الله او ته کې د الرشید ترس والا دا شانته د سلفیانو دلته راغلی وغاله بل دلته هم راغلی خو زنوم بیا د ستلو دی اړه کې بیان کړو مرتون کې هم کړو به زمونږ نه هر څو زره خېمې چې لګي تاسو دا موږ درکو دغه بيدینو توي هر څو چې لګي دا موږ درکو خو یو شرط دی زمونږ وېسو له شرط دا چې خېمې به یو بل ته مخامخ لګوي لکه چې دی ور د بری ورته مخامخ مين کې بلاري دا والی هغه پیژن پوښی دا والی ما چې څوک راځي مدد لا سو ګوري نو ټول برابرۍ دا کار موږ نه کوو مطلب دا یو بل بګوري کنه پر دې برازي خپل برازي چې دا یو بل شي ګوري نو زینا به شروع شي دې باقي به شروع شي خبر به د دې تا کوټ د طرف نه کله مایری نه دي څوک جنہ کوي لاړې درشنته څوک جنہ کوي وسره لاړې دا د دې لپاره دا کار کوي دا منسوبه دي يهودو د ټول دنیا کې هغه په ټول دنیا کې نه دلته پاکستان کې شروع ده دا شانته يهود دا وی ادای په چغه आवाज دي چې دنیا راتلل کې ټول زموږ په موټي کې ده زموږ په لاس کې ده یقیني ده اسلامي ملکونو خورستی دي دا پیرانیان چې اوسېدي دا بوش دا دغه بچی دي د پیرانیانو چې څه قانون دي يهودي جوړ کړل د يهودو په لاس کې مملکت تاو منصوبه سازي دا غوته د امریکای هغه صدر وټونه ګټي چاله چې يهوديان وټ ورکي ځکه څلور پنځه ریاستونه يهودي یلته د زینو توشي دې سړي موږ سره خونه کړل وو ټول دل ورکوي بل چاله مو ورکوي نو ټول راغون چې په یو ځای وټ ورکي هغه وګټي دی بوش مخکوم ګټلې و د يهودو په سازش اوس بیا هم ګټل الله هرونو یوازې دا نه ده دا ځکه چې ویم کنه دیونه دا روان دي اسمخ لره روان دي زر په زر روان دي په دموم دي د دې بوش پلار چې کوم لس کاله مخکې صدرو هغه د دې افزاده علاقه د تعاون او د امداد مشر کړل صدر کړی دی د دې انتظامات ټول دغه په لاس باندې راغلی لا نه دی راځيبه او د دې مشر ټول هغه دی داغو د ډیر وخت نه کوشش د امریکای چې یو ځای یا دوه ځای د موږ له پاکستان راځي یو پاس اخیری صفحه باندې چلا طرف ته نږدې کلاس نه اخوا هنز علاقه ده سوسو هنز علاقه الله غمخ چې په خلک jihad لري کشمیر ته jihad لري څه څه بیا دا کارګل ته په چلار کړل دا هندستان سره پوله دي شپږ شلی کې شپږ نیمه شلی میلا په یو طرف دا میدان وګورئ لسته میله کې د دین زیات په بل طرف باندې پلان دي د قصیده شپور دي اعلی واخدي خولي مزیدا سره یو چې د سماجی ته وته مرلې بګي او دغه د کې څنګه روان دي بیا چې پوری دی بیا دشته یو ته بیا څنګه روان دی وګړي بګي دا یو خان د دور نه دا شروع چې راځي موږ راکا په ټول دنیا او چته نو ټول دنیا باندې داسې لکه زماله سوکته ټول دنیا په ټول دنیا او چته دا څه لپاره
چې دا علاقه زما لاس کې شي نو ټول دنیا به زما په لاس کې بیا به زما اجازه نه سم نشي رسېدلی او چین ته به هم په بریز شم روس ته به هم په څنګ کې شم نو هغه به سا نشي رسېدلی دای کوشش دی اوس هغه کوشش دویم نمبر دی دا خلک چې ګړي بيزي بودي په مې څه شي الای کې چور دا اوچت دی اواروم دی دا چور چې زمونږ په لاس راشي خبر یې که دا ځل کې ونه شو نو بل ځل کې به کېږي دا لیوال بل کوي دی نه او دا علاقه به غوته سپاري یو خبره وایم ان شاء الله الله په نکم پاغې د کوستانیانو داوا ده والله کو ته نږدې لاړ زه دا ویم چې شي ته نږدې ته دوبم تبا کیږي کوستانیانو ته خبرې دی به نه چې ته ویم چې پرې نه دی یو تن بوته پرې سیل بوته پرې الله یوالې زموږ د کوستانی زموږ د دوه درې واری په جنگونو شي غټه نن ټول دنیا د يهودو په لاس کې ده پیرنګیا خو کې اصلي نوم یادېږي دا خداونه وکړان دي خدمتګاران دي خدا سکی اسکول غواړي سکی او سکول غواړي دا زماله اصلي کتاب چې دی دا د افغانستان دی اصل په هنمل زاهدی احمد زئی عالموم دی نیوټون کې ځای کې شر سبق هم ویلې کالجی سکولیم دی نو هغه سکی کی دنیا کې يهود سکی دا حالت لیکل دي د افغانستان ته چې مقرر کړی دی اسره فیدا زلمه خلیل زاده دا زلمه خلیل زاده د افغانستان د لوی خار مزار دی د پلار د ظاهر شاه په حکومت کې لوی منصبدار و نو دې سبق لولې ګام دی کېته هلته کې چلار ناغه سبق جوړ وی اخر پکېتا بل دې تم لار بل دې ته پورا شو په کوپر کې پورا شو بیا راغی امریکا ته د دې يهوديان دوستانو وی تعالی وعده کو نو دلې وعده کو دی جنې سره پیر برنارد هغه سره وعده کو نهایت یو خياره زیرکه په سیاست د عالم باندې هغه سره وعده کو اوس هغه په ملل متحد کې چیرمن ده او دا غو ځل یو تنظیم دی چې ټول دنیا په لاس کې دراوستو لپاره هغه کې مو چیرمن ده مشر او دې دلته کېږي خو ولال تخلق ورته څه کې دلته کېږي کله په لاره دي کله دې پر راځي نو خبرې د خلیلزاد دارمي توبونو نه د افغانستان جنگ خلیلزاد شروع کړل امریکای ته مشوره ورکړه چې غواړي دا چې په ټول دنیا می اقتدار راغلی غواړي دا چې شیا زما په لاس کې شي د تیلو به ضرورت پیږي 100 یا 200 کال پس غواړي چې دا ضرورت یې پوره کړي نو افغانستان ته درمګړی کېږي مو تاسو ته یاد دي کنه افغانستان کې چې کله د خلکو سره جنگ ختم شو دا پردو سره نو امریکایان ته په قرار شو دا نه تعاون نه شو وی په قلاره مکینا که په قلاره کینی نو هر څه دي غر کیږي په ټول دنیا قبضه کوي نو افغانستان باندې لاس واچو نو تاسو کتلی د شپې په شپه باندې فوجونه ورسېدو جازونه ورسېدو ټینکونه ورسېدو سامانونه ورسېدو طالبانو حکومت الله مولا عمر پس پردي خو پردي دي خپل یو پس د پاکستان نه لوی لوی عالمان لګیدل لوی عالمان چې پاره کې یو مفتی نظام الدین رحمه الله زما استاد مولانا سلیم الله خان صاحب نورم لوی عالمان دا د امریکای په ویلو پاکستان لګیدل چې ته وایې چې دا عربي سره تاسو اسامه دا اسامه ورکی اسامه موږ لرای باندې جوړولو سم سره کار نه چې دا خو پښتاني زخه ملمن ورکی نو زمونږ به تلاش زده شي مینه ته توګه خلکو هغه کې اخباریوم تلو یو کمانډروم تلو کمانډر ان چیفوم تلو مناسب ته ژوندې نو الله دې ډیر عمر ژوندې وساتي کو فاصله الله جنتون ورکی غوړه جنتون مناسب سره خبرو کړل مفتی نظام الدین وی جلاس کې ماته زه حیرانم شیخ دې سړی ته جزا مې شتل راغلم زما مخ کې ګف نه وکړ دې د سلام او درکلین ورته نکړي د چا په مخ کې نه کوي
چې خبره منګه وکړه تفصیل سره وکړه چې اسلامي مملکت په خرابېږي ناکاره خلک دی دا چل دی ادا یو ملمه دی تاسو کال اوساته اوس بیا غوتا والکه یا سعودیه لورکه د خپل مکتب سعودیه هغه به سره جوړي چې موږ خبر اخلاص کړه مناسب سر کته یتون کې دغه شي ګوري بوچت نه ګوري چاته درې په تقریبا نو سره خبر کول دغه شي کتل پیر کې ماته کته ست غیا کنه خبر او چا دي دا یو سره ګوري بیلې راته ولا ګولا دا شي پړق کوي پیر کې ماته کته نو به کته وی چرته د خبرې نکړي چې خبر اخلاص کې مولانو د شروع کړه غنټه کې پاو باندې یو غنټه بیان وکړه اخر علمي بیان وکړه اخر کې دا وی زه پښتونیم دا ملک د پښتون دی ټول افغانیان به ختم کی نو امریکا به اسامه بودی کې ژوند دی څو پورې چې په یو افغاني کې سای په یو ورځ نه ختمي دا به په کلو جنگ واړي نور به پیدا کیږي غټیږي اسامه نور کو د تمقتی کوي الله الله ما به ترجمه کوله ځکه خو پښتو فارسی ورځي بل سور پښتون نه بول لټکه نه ورځي ان د پاکستان د افغانستان نو وتل چرته کوټه ترغله وکړي په مخکنی جنگ کې روسانو سره جنگو کوټه ته هسپتال ترغله نو پاکستان کې زین دل انا چا سره توایسته ساتي دا خبرو کې چې حیران شو چې ما ترجمه کوله مولا سلیم الله خان صاحب زار جلل چې دې ملنګ ته وګوره د دې دومره لوی عزم ته وګوره د دې دومره لوی همت ته وګوره دومره کله زړه کله کون ته وګوره وې زه په ټول ختم شونه مصابه بو پوجي کنه چې ټول افغانستان کې یو افغاني موجود نو سم موږ نه ورکو زمونږ ملمه دي په خپل خو غدي د الله سره خبره کولای شي زه نه ورکو الله نو فوجونه ورسېد مولا عمر باندې حمله ته یو ځینی ولې بل ځینی اخر هغه زمکه د مخنه زمکه لاندې شو پناس پټ شو شیخ حسامون پټ شو نور مرګري دا دیو سړي په وجه باندې دا ویتا امریکا الته کې زیکا چې ځان دې زیکا نو چین بدیون پلاس کی روس بلتون بدین سترګې نشینوي بلدا چې دغه علاقې ریاستونه چې کوم دي حکومتونه چې دي د لاندې ټول اخبار کې غوښنه نقشوم ورکړه لکه کشته او د لاندې دریاب دي نو دا دغه ریاستونه پاګې دي چې لکه کشته چې د پاسه او د لاندې ټول تیل دي دا براو باسي او په پسین ته وګورئ دریاب ته دریاب نه بدل راولي ټول عمر باندې کار کوي په ټول دنیا باندې راځي دا منصوبه چا ورکړل خلیلزاد ورکړل د چیر بنار میړو ورکړل دی الله تبارک دا منصوبه ورکړل ویل شو جنگي کوي هغه جنگ لولېګل او جنگ شروع دی قشن تلا شروع دی خو الحمدلله نن د طالبانو حکومت دی الله دې مستقل کی همیشه لدی کی نن د طالبانو حکومت دی ویل یو دوه درو خارونه چې دوی په خپل یادې نور حکومت عملاً چې طالبانو ټول ته وځي نو ټول زی په خپل ځای کې نه تاسو وخبر راځي حکومت نوم دا غوډه دا خځې خاون تیر بنار دالي کی په ډیرو منصوبو کې په ډیرو خبرو کې دا چې وست کیږي په پاکستان کې ټول دغه منصوبه او دغه فونه ده مدرسې وګڼډای وي مدرسې بند کړي ځکه دا د دهشتګردو ځای دی جهاد په مسلمانانو کې ختم کړي تروریزم دی وي تروریزم ډاکماری ده دهشتګردي چتوي اوس په حکومتونو کې دهشتګردۍ نه بل ناکاره نشته سپک نشته دا دغه نومي خیره تروریزم ډاکماری دا ډاکمار دي او دې ډاکمارو چې ځانو مولور کې حقيقي علما او مسلمان مجاهدین تروریست وګڼل شي او دا نور او د جنایاتو په مرتکبینو د اسلامي شریعت د حدود او تعزیرات پر نفاذ باندې بندیز ولګول شي هغه پښتو باندې دا کمارو ګرځول شي طالبان او جهادیان شرعي سزاګانې چې اسلام کې ورکیل ک افغانستان کې دوه قتل کړي لاس وڅ کړو چې په دې باندې پابندي ولګول شي دا دې پکې ته نه الله د نظام شرعي اصول معطل کړی شي او پر ځای باندې د غرب کپټالیزم نظام نافذ کړی شي او غداسي چې هر څوک کولای شي چې په هر وسلوي دولت وګټي هر چا اختیار دی بغاوت کې کولای شي دا سيزونه دا ته دی پیغله وړاندې کړی دي پیغله اصل د يهودانه او چا خزه ده دیو پښتون خزه ده دا خلیلزاد
ظلمه خلیزه ظلمه الله تبارک سره رخصین الله تبارک اوس ما غالم دي دای منسوبی دي جهاد ته تروریزم نوم ورکړی شي او مجاهدین د تروریستانو په نوم بدنام کړی شي دا کمارو په نوم په وجلو باندې کول سره ختم کړی شي او شو پاکستان کې نور دنیا خو پاکستان کې شو کوونه ستې جهادي دي چې تاسو کوی جهادي زکم پاکستان له ضروري و پاکستان له کشمیری جهادیانو ټینګ کړی دي فوجانو نه ټینګ کړی جهادیانو ټینګ کړی کټینګول شوی نو کارنل له کڅ شي خبره دې بیٹینګ کړه اته نه تر دا مجاهدین ورسېدو دسي ورسېدو چې د دوه د مقبوضه کشمیر په مېر کې لسته مل دي پاتې و موږ وردانګو کارنل منک بل خورا پورو شو هندستان نه دې صدر ته امریکا سره څه دي بوش ته راپورټ شو بوش یو دم ټلیفون کو پر دې زمونږه تیر صدر ته اوس په عربو کې نه اوس مسلمانۍ کوي د ته ټلیفون نو شریف ته د پاکستان کې ورسې دمه پکې نه کړی چې ورسې نو دا دي څوکړه بچیا دا دي څوکړه یو دم فوج واپس کړه مسلمانانو ګوره د پاکستانی صدر او د لیډر نارین توپ ته دا غزنه اعلان کوي فوج واپس کړه دا غزنه د امریکای نه وي ټلیفون باندې وي فوج واپس کړه پاره کې دا وسته چې داوم یا اوس چې سره دیم پاره کې فوج واپس شو هغه دغه روس په قلاره په واپس شو خوشاله شو یې زو شلاشم ویل شو الله چې څوک تللی دا خبره ده دا حاجی تلو د بټګرام دې تاکوټو اچرا خبره کړو شیخ سبي غرق شو دغه زموږ مخکې کشمیرو چې موږ لاس کړو بس خبره خلاصه ازه کوم غاښ نیول دا خلاصه موږ خپل واپس کوی کمانډو ته روسونه ته دغه برابر کړي څه شي دا توپی یک خدانو جو تاسو ور زه تاسو ور خیال کوی دا حالت ته دنیا ناغو ته دا کوم دغه کوي بند کوي دغه خبره دینی مدارس او مدرسین د اسلامی امت دینی علماء کرام مجاهدین ته د پناه ور کولو او روزنه ور کولو په تورن کړی شي په عام مسلمانانو په ځانو کې منفور شي او لملاتر څخه لاس پسر شي د مجاهدینو په جبانه جهاد سره تعاون کې مولیان عالمان نیکان خلک دا ټول بدنامه کوي اب دا ته چې تاسو یې اثر کې دا نقصان کوي د مل قرانونو کې په دې باندې بدنامه کوي جمعتون او مدارس د تروریستي مراکزو په نوم اونمول شي جمعتون او مدرسې د ډاکې په نوم باندې وګڼي چې دا د ډاکې ځای دي ډاکمارانو ځای دي چې دا ډاکمارانو ځای شو خلکو په تینو نفرت پیدا شي دا ډاکمارانو ځای دا د ډاکو لپاره نشي دلته کې جمعتون مدرسې د تروریستي مراکزو په نوم اونمول شي او بیا بند کړی شي او یا د غربي علومو د زده کړې په مرکز تبدیل کړی شي اوس دا د پاکستان کې ګبرتي مدرسې ټول بند دي حکومت په دوه به چلای کنه سینچ چلول کته بند کی او زه نه چلوم هغه زه په کې کال جوړم الکان متر علیکم چاندا څوک شي کوله پابندی لري او دا شانته دا علماء په دې ټول باندې پابندی دا ټول ګوري دا څه چا منسوب ورکړه دا ته زمونږه څه شي د پښتون بے غیرت خزي ورکړه دا دغه منسوبه ده هغه ترجمه لیکلې ده ادا دي بند کړی الله د دین راځي ته د مسلمانانو خیریه مؤسسې په دینوم تور نکړی شي چې له بنسټ پالو رادیکالو یعنی مجاهدین سره مالی مرستې کوي او مسلمانان توندلاري تروریستان یعنی مجاهدین تمویلوي په دغه پلمه ګرد اسلامي خیریه مؤسسې بند کړی شي او شتمنی مصادره او کنګل کړی شي ټول چې څو خیراتي څه شی ورکړي چې دا ټول بند شي ادارې بند شي په پابندي ولګي کله دوی په بانکونو کې شمالي چې هغه منجمد شي هغه بند تاسو پته در رشید ترس په مالیاتو باندې ترسو پابندي او څه خبره کې آزاد کړی وو ترسو په پابندي چې نه وخت شي انو سره نه لوي شي غره دا چې په دې وو روپ شي الله مسلمانانو خوشتر مسلمانانو نو تور لګو او څومره کار چې هغه په دې ملک کې کشمیر کې تاکوټ کې الای کې دې ځین کې دغه بل چاند کړي فوج هم نه کړي نو دا په دینم باندې بدنامه کوي کدا شي او په مسلمانانو ثروتمندانو او متبرعين بندیزو لګولې شي چې مسلمانانو دینی مدرسو سره مالی مرسته ونکړي شي او خیریه مؤسسې اسلامي مدرسو ته پند ورنکي
را پابندي پرې چې مدرسې سره تعاون نکي، طالب سره څوک تعاون نکي. دا شانته ادارې دي د خیر د خودو چې دا ونه کړی شي. دا کتاب نوې ځکه نوې صلیبي پلانونه د اسلام خلاف نوې صلیبي پلانونه وګرځي پیدا باندې کې ما اجازه پیدا کړې ډېر پر ډېر ګرځیدل. دا د انګریزي کتاب ترجمه ده او د رسول په خپل لیکل عالم لیکل دا هغه وته دي. نن دنیا کې دا حالت دي. اوس دې دل راځم په دې ملک باندې خطر راغی. الله دې ټول مړ مسلمانانو وبخښي چې ژوندۍ تکلیف سره رسیدلي، الله دې ټول خوشاله کی، الله دې اسباب تیار کی. خو بار دنیا ته څو شو وشپن کې هیڅ په ګړو اختر دی نو لیوګان تر مات ما ته وی کنه تر کیوبا پورې خلک راخلا شي، تر کیوبا پورې مونږه مدد کوو. هلکه ته زما ماده کې زمرونه یلته په غنو کې ولې باندې کړی پیرو کې زما مدد لري. خو زما به غیرتوب دې چې زما نه ته په دې ملک ګرځي چې زه ته څه ویل نشم. الله هو ته په سترګو نو کما لار کې په سړک نو تاسو به نه ای کاغه ته په سترګو کتل پاغه به فوج لالي چې دا څه وکړه دا زموږ لانی نو دا وشو نو دنیا را مخامخ لاري کوسي آزاد خپل پر دي مخکې ویلو ما خلای دا وړم ما خلای په خېټه بردار سه ما خلای دا وړم ما خلای دا پېټنه ما خلای دا تم وانتنه او څوک مني دا به د پسې راځي دا تم په پسې بیا کفر راځي په دې ورو پسې به کفر راځي. هغه څه شروع ده. اوس ودا د ویلاري متحد یا اقوام متحده زده ته ویل اقوام متحده یونیسکو د يهودو د لاستي چې په دې پوښ جل ته مولیان دي عامو خلاف کوي نو د اقوام متحده په لاس باندې شروع کړ. نو اقوام متحده چې ورشینو فوج باندې ورکړي حکومت باندې ورکړي. فوج د دینه مخکې چې ورکړي هغه د حکومت وو اتیکو کو په ورکړي کې څه ورکړي. اوس دوباره چې دا ورکړي دا چې شروع ده ځکه ځنی نه په هان پکې تداد او ته نه پويږي چې غرق شو او خلک می غرق او دا د ملل متحد نه راغلي د اقوام متحده نه. اقوام متحده ساتي ګیاره تا و ا دې يهودي دا ده کنه هغه د يهود یونسکو د يهودي دا باقوا دا عالمي بانک د يهود په خونه چلیږي. ولې دا کار کوي کما غستی یا زما خدا زړه می چوي تبلیغیان دي په تبلیغونو کې ګرځي الله تبارک کا الله په ډوډۍ ماړه مکا هغه بوجي په څټ شي روان دي بوجي راغشي روان دي زم چې د کفر غول راوړم په ځان باندې واچو هغه روان دي بیا به سبا دي تبلیغ کې زم تا خله تبارک خدای دې غر کا تا ته تبلیغ ضرورت دي دا ټول روان دي اول راغستې دي چا او چا به کې روج راغی چا به کې ته راغسي هغه چې خوب څه کې فارمټ راغسي چا به کې چني دي کې دوه سره چني وهله راته کته کا خله دې کته کا ا دوزخ له پلاش جمهور لاشه دوزخ دا په مخراج ته پوس نه کوي چې دا څه کوم ته ځان ته وای مسلمان ا مسلمانی نو ته مسلمانې والا کارو کنه سکه خو چا غلند شي کنه چا شوی دا بکی دلته نه شي کنه دا ټول خلکو ګنده نیوای دا جوړ کړي اجل چې څل ټول پړای باندې خلاص پړای باندې ورخلاص دا زوره دا بدل د کوی نو باسي اته پریږي نه دې په سر کو پر روان دي سر کو پر او الله دې پتا راولي چې موږ ته بچو تو را شمه خورو دا نمونه ټول لیکل شو کارونه دې ول دماغي کارونه خپل واخلې خوار شو واخلې خپل کارونه دا کارونه دې ول دي دا غي نقشي وکړي شي دي نمونه لیکل شي پلان کې ول اپ دې پلان کو می دا کافر نظم کړل اداغه په نایب نظم دي ته کوم مزونه کړ استاد مزونه څه پیدا ده ابو جهل په کعبه کې موږ فائدہ تر رسید ابو لهب په کعبه کې موږ فائدہ تر رسید ابو جهل درش په تهاجم کړی فائدہ تر رسیدل دغه کلمه هغه ویله وحده لا شريك له ټکی قیرنه انو له دغه لبیک لبیک لا شريك لك الا لبیک تلبیه ویله تلبیه معنی لا اله الا الله انت فرق شو دا ابو جهل د وسنه د باندې ابو جهل څه فرق دی دا کافر دی اوس کافر څه فرق دی ټول دغه شنت تړلی لاړي اچھا په وخت کې نه خو ما خو ته وی چې زما خو ویل دي اوس که په مرګ راځي خو ما ویل دي خو ځانو ګوره دا څنګه چې دوزخ ته پیلا شي که چا کړه څه شي دي پاتې دي سړک ته باسه وای شه دا ورو ته لګا ور هر څه چې کوم تمبو کړه دی کبل څه ملل متحدون دي يهود ور کوي ا د کفر لپاره ور کوي یونسکو دي يهود ور کوي د کفر لپاره ور کوي اقوام متحده څه دا عالمي بانک دي يهود ور کوي ا د کفر لپاره ور کوي خو هم تاسو دا قران اعلان دی کوي يهود تاسو بدتر دشمنان دي لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا له يهودا بدتر په مخلوق د الله کې يهوديان تاسو دشمنان دي من دي يهود اقتدار اد يهود راج اد يهود خونه
باقي باندې روان دي ځان ته مسلمان بیا منځلوم راځي زه چې موږ کوم موږ به کوو جمعې راځه الله په کعبه کې موږ نه قبرې زنو په کعبهګام کې به د جمعې مستقبل شي دا شانته کافرو دا شانته بے غیرت او دغه مسلمانانو چې انت مسلمان وو رونه خبره مې تدا کور دا کتابونه مې راوړل وخت کم دي مولوی سے بد ګوري او نو کتابونه کده چا په کار ورشته کې دا کتابونه ما څخه دي زبو ته خیم د عالمان د مولانا فضل الرحمن رساله دلته نمی دراوړي مولانا فضل الرحمن لیکلی چې ماخله یا خلکو ماخله انجوز مال ماخله دا بیا راځي علماء ولا ورته نو تا خو په علماء او شرمېدلیا تا وټ ورکړه کزان دې کافر علماء ولا ورته نو که چا کې د مسلمانۍ رته څه شي هغه څه داغه نه توبه واسي او کرا پاتې راوړي باسي سره تا ور دی